بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې زه دلته موجوده مشران او کشران سپین ږیري ورسره ایسي صاحب موجود دی، ډي پي او صاحب موجود دی، ټولو قدرمنو ته سلام پیش کوم، ټولو شکریه ادا کوم څو دوی مو سره دي کې وقتاً په وقتاً کله ضرورت شوی دی شرکت یې کړی دی، بالخصوص نن ورځې نن قدرتاً یوه داسې ورځه مو شوله قدرتي روغه کني موږ مخکې داسې سوچ نه و په کړی خو نن 17 ربیع الاول پرې دا وحدت المسلمین دا یوه مبارکې ورځې دي، دا یوه ورته مسلمانانو دپاره د اتحاد او د اتفاق او د ورورولۍ قیمولې دپاره دا ورته علما مجتهدینو معززینو مختص کړه، دې باندې خبرې وکړي چې دا یوه ډېره بهترینه اوته دی چې دې اوتې کې پکار دی ورورولۍ قیمې شي. څنګه تاسو ته معلومه دی چې د شلوزان د 50 پریکو ترمنځ دا مسله تقریبا زمانې نه تقریبا د 800 سال دی باندې جرګې وشوې، دي کې مختلف قسم ته فیصلې وشوې، دي کې مختلف قسم ته جرګې وشوې. انګریز زمانې نه مخکې پښتو زمانې کې دی باندې کار شوی دی، داسې کاغذونه مو ته روغ وو چې هغه پرسۍ کې نه وشته وو، هغه پښتو کې وو، خو بیا یې تحفظات یې لرلو، قومونه مشکلاتو څه وو، بیا راتلونکو ورځو کې څه کیسونه حکومت کې وو، څه جرګو کې وو. دغو فریقینو کله نه لسم ورځې مو یو اعلان وکړو هغه روشنایي کې دغو فریقینو اول مو ته د شلوزان خبره مخته کېښله چې دلته ډېر در بداره زندگی د تیروي خلک خاص کر غریب کونډه بوره یتیم چې هغه ډېر بې باسه دي. شلوزان خو تعلیم یافته قوم دی، تمام پاکستان کې پرشان دي، ضروری نه دی چې هر چا ته به تکلیف وي، خو زیاده تر تعداد دی ورکې داسې خلکو دی چې هغوی نظیر اندغې ځمکې ته و، هغه ډېر ښه حالات څخه نه دي مخسېده، هغوی ډېر تکلیف څخه زندګي تېروله. هغو وجې نه مو سارې پیرس کې نور یا ډېرې کورمې کې مسلې دي، مو شلوزان مسله راواخیسته، مو دا فیصلې کوله، خو څه کومه حق باندې فیصله دی یقینا هغه تاسو ته ټولو ته معلومه دی چې هغه خداوند عالم او انبیا او معصومین علیه السلام کولی شي، کیدای شي چې مو هغه شی نه وي کړي. خو البته انجمن ورسره ما سره څه کومه علمدار کمیټې باندې کوم ارکین دي کې مو چولی دي، کوم نمایندګان وو، دا زه تسلیون چې مو خپل فکر سوچ کې صرف سوچ کړی دی چې پروردګاره لکه څنګه معصومین علیه السلام یې چې کله سبیل پاسې کله یوې مسالې ته چې صرف دا سوچ وکړه ډېر مخلوق ډېر خالق ډېر قومونه ډېر ځوانان هغه رزق کول ډېر ګران دي، هغه نه بهتره به دا وي چې ته خپل فکر سوچ کې صرف د خدای رضا ونیسه. ویلی چې هغه یو دی، وحده لا شریک دی، هغه رضا کېږي یا ډېر زر، هغه څه جرګو ضرورت نشته، هغه نیت و چښتن دی، هغه بهتر پوهېږي. خدای رضا یې کوشش مو کړی دی، نوره هر لیول سره مو زه ځان ورسره ما سره څه کوم کسان ما ورکې چولی دي، انشاءالله زه مطمئن یم چې هېڅ قسم ته چا داسې نه دي کړي چې دا ما ته نږدې دی، دا مانوریا دی، دا ډینګ دی، دا چک دی، دا ښه دی، دا بد دی، بس کوشش یې کړی دی چې ربه ته مونه رضا شي دغه قوم کې امن راولو. بیا که چېرته مطلب دی چې تاسو زړه کې لغونته کې درندوالی وي، انشاءالله مولا مدد سوال خو به نه وي، ویلي چې کله مو خلوص سره دا کار کړی دی خدای به مو سره مدد کوي، خدای مخلصینو مرګلی دی، انشاءالله مو امید دی چې مو سره به خدای مرګلتیا کوي. دي کې مو سره تاسو ته معلومه دی چې دغې کمیټۍ کې هر چا مو سره مدد وکړو، چې کومه علمدار کمیټۍ مو نما پکې ایښله، علمدار د وفا یو بنیاد دی، زه پر امید یم چې هغوی کې مو سره
مشرون سابق سیکرٹریون و تحریک حسینی ورسرا سیاستدان آغا ساجد ایمینی سیکرٹریز دے یا اقبال میاں ایم پی سیکرٹریز دے اغون سرا بھرپور تعاون وار وقت کے اغنہ سوا سیاست کے کور کوي ابرور جون مسرا مطلب دے دی کی خپلا بھرپور منډه وکړه ار ول سرا مسرا مرګلتیا وکا اور سرا نور مشرونو سډیر سپینګری و کلو کی و هغه بشپای ورځی تنولیدو هغه تکلیف برداشت کو زړه گہرایو نه دوی ټول شکریا ادا کوم ورسره زب حکومت یو خود مولا علی علیہ السلام کول دے کله چیتا اوسې داسې ځای کې اوسه چې هلته حکومت وي چا حکومت یې چا ویلی نه وي دو خو شکر الحمدلله چې مو اسلامی مملکات مسلمانانو حکومت مسلمانان د مو باندې حکومت کوي دو به مو عقیدې لیول سره ځون باندې منو کله حکومت نه وي بیا خو مطلب دی چې هغه وطانه مولا کول دی چې هغه نه پرور وکه وتښتېږه مو سره حکومت کې ار چو خپل تعاون وکړو بلکې مو سره کومې وعدې کړې وي لګیا دي هغه د سار ته رسیږي که څه خبرې به ورسته وي مسلې دي دا تقسیم دی دا کې نینچ وونچ دی دې کې به انشاءالله مو حکومت نه اول مو سره مطلب دی چې ډي سی صاحب ای سی صاحب دې کې کومه وعده کړې وي انشاءالله هغه د سار ته رسیږي ډي پی او صاحب دی هر وخت دې مو ته یقین کړی دی راکړی دی چې مو تو سره در سره یو انشاءالله هر میدان کې تو قدم واخله مو تو سره در سره یو پروردگار عالم دو برګیډیر صاحب نچا باباس چونکه هغه اوس دي ځنه لور دی خدا دی هغوی عادي کې مشوره و مو سره چې مو تو سره در سره و هر ځای کې انشاءالله ته قدم کېږه دا کوم ځای کې مشکلات وي مو به د سره تعاون کوو بلکې نوی برګیډیر چې کله روغ و دي سره نجات ابو صاحب خبره وکړه نوی برګیډیر هم سره تعاون حاصل دی چې هغه مو ته ویلي دي چې یاره مطلب دی دا کار خیر څه دی دې کې به مو تو سره انشاءالله شانه به شانه در سره و یقینا سره دي اوس دې کې د کوم د تحصیلدار نواخلا صدر قانونګوی پیټوري پورې دا مو راوغوښتو ورکې دوی نامو زنا شیو کې مدد واخیستو زنا شیو کې موږ کوم معلومات نه وو هغوی موږ ته معلومات راکړو هغوی هم سره تعاون وکړو مزید تعاون یې یقین وکړو چې انشاءالله موږ به مزید هغوی سره تعاون کوو دې نه هټ کې فیصلې پریکین کوي منزلي که ډېره کوشش وکړي خو یقین وکړه چې بیا که پریکین تعاون نه کوي فیصله به ادوره وي فیصلې کې به مشکلات وي زه څه دي کې څوره پریکان دي څوره فریق دي شلوزان خو دا ټوله ایریا خو دي کې بیا مختلف فریق دي ټولو فریقو هم سره تعاون وکړو دغې مسالې حل دپاره خپل قدم واخیستو مو یقین دی چې مزید به انشاءالله دوی مو سره تعاون کوي چې دغه دا فیصله یقیني شي دا فیصله مضبوطه ومنای شي دغې فیصلې روح سره هر کونډې بوري یتیم مجبور ته حق ورسیږي ایمو امید دی زه د دوی هر چا ځان ته شکریا ادا کوم انشاءالله مزید به دوی مو سره تعاون کوي زه خپلې خبرې دغه ځای باندې به ختم کوم زه بیا کومونه داسې امید لرم څه ځنه داسې وخت وي چې لکه څنګه یایي چې که چا په وخت خپلې فیصلې ونه کړي بیا به هغه فیصلې که بل هغه کې روغې هغه به لږې ترخې وي هغه به ټوکې وي خپلې فیصلو کول پکور دي لږ ډېر پسې که مخړه وي یقین وکړه چې بیا خو فیصلې نه کېږي که ته یې نه صرف مو په راکړه بل نیمګړی پوتې شي پارک نه کوي هر څوک خپله غوښه ونیسي همداسې بل غوښه خوږېږي لکه چا باندې زنه شوینه سیطان وی ویلي چې کله مو په سار وویله چې مو هر چا ته کیدای شي چې څه نه څه مو واجه نه د دغو عوام واجه نه څه نه څه بوج ونې رغلی وي زه ډېر معذرت سایم چې هغه دا بوج تسلیم کړي هغه باندې صبر وکړي چې دا فیصله د سار ته ورسیږي دو بی موی قوم ایمو دی علاقه
یوه مضبوطه کامیابي وي انشاءالله. دا کامیابي برقرار ساتلو دپاره زه ټولو قومونو څخه شلوزان کې اوسیږي، ما امید دی چې هغه انشاءالله دې کې د برداشت ځان کې پیدا وکړي او برداشت وکړي. دا فیصله به نه څه دا په خولې ومني، دا په زړه ومني. کومه فیصله دی چې هغه په زړه ومنی شي هغه ته د فیصله یایي. کوم حکومت دی چې هغه په زړه حکومت وکړي هغه د حکومت بلای شي. زه بیا د ټولو حاضرینو او د موجوده کوم سرکاري افسران دي دوی یا چوک موجود دي یا چوک نه دي موجود، فردن زه ټولو شکریه ادا کوم.